بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 77 نمبر درس دی. ان شاء الله مونږ بنن معرفه او نکره دا درس وایو. فصل نمبر 8 او معرفه ستوي او نکره ستوي. نو دا به ان شاء الله په دې بنن ځان پویو جی. معرفه د اسم د عام او خاص، عام نکره او خاص چې د معرفه اسم د عام او خاص په لحاظ سره، د عام او خاص په لحاظ سره دوه قسمه دی. اسم د عام او خاص په لحاظ سره دوه قسمه دی. دا اسم به یا معرفه یا به نکره. معرفه ستوي او نکره ستوي. فرض که اوس 50 طالبات دي، نو لا ټول طالبات دا 50 کسانې دا اوس نکره دي، عام دي. دي کې یوې کسې ته زه آواز وکم یا یو طالب ته زه آواز وکم، 50 طالبان دي یا 50 طالبات دي، ټیک شوه. او هغې کې زه یو طالب ته آواز وکم یا زید، ای زیده آواز ورته کوم، ای زیده دې خوا راشه. نو د ټولو 50 کسانو خو زید نه دی نوم که نه، دغه یو کس پکې زید نوم دی. نو دغه یو کس چې دی دغه پکې خاص شو، خاص. نو د خاص ته معرفه وایي. او دا کوم چې 50 دا نور ناست دي ته دا نکره دي، عام دي. یا زه به یو بل مثال درکم. اوس چې زه ویم سړی، نو په دنیا کې چې څومره سړي دي دا ټول پکې شمار شو. که زه اوس ویم چې زید، د دنیا له ټولو سړو خو زید نه دی نوم که نه، یو خاص کس په زید نوم وي، نو دا خاص شو. نو د خاص ته معرفه وایي او د عام ته نکره وایي. اوس زه وایم په عربۍ کې اس ته اس نه دی، اس د اس ته په عربۍ کې فرس وایي. اوس زه وایم فرس، نو د دنیا کې چې څومره اسونه دي هر یو اس ته فرس وایي، نو دا عام دی، دې ته نکره وایي. او که زه پکې ویم فرس زیدن، د زید اس، نو اوس دا خاص شو، ٹھیک شو. دا خاص کس یو اس می یاد کو چیرې دا پلانی کس اس، د دنیا ټول اسونه دي خو ما پکې د خاص کس اس یاد کو، نو دا اوس خاص شو، د خاص ته معرفه وایي، ٹھیک شو. نو ان شاء الله نن به دا وایو. د معرفې بیا 9 قسمونه دي. نو دغه 9 قسمونه به ګورو په یو اسم کې. که دا 9 واړه قسمونه په یو اسم کې د 9 نه یو هم و، هغه معرفه. که د 9 نه یو قسم هم په یو اسم کې نه و، نو هغه به بیا نکره وي. اوس ګورئ جي، اسم د عام او خاص په لحاظ سره دوه قسمه دی، معرفه او نکره. اسم د عام او خاص په لحاظ سره دوه قسمه دی. یا به اسم عام وي، هغې ته نکره وایي، یا به خاص وي، خاص ځای، خاص کس، خاص څیز، دغه شان خاص ضمیرونه، خاص اسم اشاره، دې ته ټولو ته دې ته معرفه وایي. نو اسم د عام او خاص په لحاظ سره دوه قسمه دی. یا به دا اسم معرفه یا به دا اسم نکره. د دې دواړو نه به بهر نه وګورئ. په دنیا کې چې هر څومره اسمونه دي، یا به معرفه یا به نکره، دا د دواړو کې دننه بند وي. اوس د معرفې اسم تعریف زده کوو. دا معرفه اسم تعریف، د معرفه اسم تعریف، د اسم معرفه تعریف یادوي. معرفه هغه اسم ته وایي، معرفه هغه اسم ته وایي چې کوم د یو خاص څیز یا د یو خاص ځای یا د یو خاص کس دپاره جوړ شوی وي. کم اسم چې د یو خاص څیز دپاره مقرر شوی وي، یا کم اسم چې د یو خاص ځای دپاره مقرر شوی وي، یا کم اسم چې د یو خاص سړي دپاره مقرر شوی وي، ټیک شوه. دوباره به درته ویم، د خاص څیزونو نومونه، د خاص ځایونو نومونه او د خاص سړو نومونه یا د خاص ښځو نومونه، هغې ته معرفه وایي. او د دې اسم معرفې 9 قسمونه دي. د دې اسم معرفې 9 قسمونه دي. اوس ګورئ جي، اول قسم ضمیر. ضمیرونه چې هر څومره دي، امونږ چې څونه ضمیرونه ویلي دا ټول ضمیرونه معرفه دي. هو، هما، هم، هي، هما، هن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، دا ضمایر شو. او دې کې اوس مرفوع، منصوب، مجرور، دا ټول ضمیرونه چې دي، نو ضمیرونه چې هر څومره دي دا معرفه دي. دا د اسم په ځای باندې استعمالیږي. زه وایم زید منځګزاره دی. اوس دوباره زید نه وایم، اوس وایم هغه جومات ته ځي، هغه بازار ته ځي، هغه سکول ته ځي، هغه مدرسې ته ځي. خو اوله جمله کې مې زید وویې. اوس چې دا کوم هغه استعمالوم، هغه د زید ته اشاره کوم. نو دا هغه مدرسې ته ځي، هغه سکول ته ځي، هغه کور ته راځي په ټایم باندې، نو دغه هغه ته چې اسم ضمیر وایي، ٹھیک شو. ضمیر
د ضمیر تعریف اوس زده کوي. ضمیر هغه اسم ته وایي، ضمیر هغه اسم ته وایي چې کوم د یو نوم په ځای مقرر شوی وي، د یو نوم په ځای مقرر شوی وي. لکه هو معنی د هغه، انت معنی د ته، انا معنی د زه، او نحن معنی د مونږه. نو دا هو دا معرفه دی، انت معرفه، انا معرفه، نحن معرفه. نو ضمیرونه چې هر څومره دي دا ټول ضمیرونه دا معرفه دي. نو اول قسم د معرفې ضمیرونه شو. دویم قسم علم. علم څه ته وایي؟ د علم لغوي معنی ده جنډه یا نشانی، نښه. وګورئ جي دا جنډه چې ده د هر ملک خپله خپله جنډه ده. د پاکستان شنه او سپینه او ستوری سپوږمۍ دي پکې. دا زموږ د پاکستان نښه ده چې کومه دنیا په هر ګوټ کې ته دغه شنه جنډه او منځ کې پکې ستوری او یو طرف پکې لږ غونته سپین دا ووینې چې د دنیا په هر ګوټ کې ووینې ته به وایې دا د پاکستان جنډه ده. نو دا د پاکستان پہچان دی، دا د پاکستان دپاره علم دی. نو علم معنی ده جنډه یا پہچان پیژنګلو، یا د علم معنی ده دلته کې ګورئ د یو خاص ښار یا د یو خاص سړي یا د ښځې یا د یوې خاصې ښځې او یا د یو خاص څیز نوم ته علم وایي. ټیک شوه؟ د خاص ښار، د خاص سړي یا ښځې او یا د خاص څیز نوم ته علم وایي. خاص سړی لکه زیدون، زید. اوس د دنیا څومره ډېر سړي دي خو د هر چا خو زید نه دی نوم، د یو خاص کس په پکې زید نوم وي. نو زید دا اسم علم دی، اسم علم دی. اسم علم معرفه ته وایي. دا معرفه د معرفې دویم قسم شو. زینب د دنیا د هرې ښځې خو به زینب نه وي نوم که نه، زینب به پکې چېرته د یوې خاص کسې نوم وي. نو زینب، دا زینب چې ده دا اسم علم دی، نو ځکه دا معرفه شو. او دهلی په هندوستان کې د یو ښار نوم دی. د ټوله دنیا کې هر څومره ښارونه دي، زموږ پاکستان کې څومره ډېر ښارونه دي، خو د هر یو ښار خو د یو ښار هم دهلی نه دی نوم. په هندوستان کې په انډیا کې یو ښار دی، د هغې دهلی نوم دی. نو وګوره دا د خاص ښار نوم دی. اوس زمونږ په پاکستان کې اسلام آباد، نو یو اسلام آباد دی چې اسلام آباد نوم دی واغستو، دا اسلام آباد د یو ښار نوم دی، دا اسم عالم دی. یا په پاکستان کې مونږ ګورئ په KPK کې د خیبر پښتونخوا کې دا پېښور دی. نو پېښور وګورئ یو خاص د یو خاص ښار نوم دی. د ټولو ښارونو خو پېښور نه دی نوم که نه. لکه اوس سوات کې، په افغانستان کې، یا زموږ په دلته پاکستان کې په نوښار کې یو ځای بل ځای کې، یا په پنجاب کې او سند کې، بلوچستان کې، په دې کې خو د ښاریو نومونه خپل خپل نومونه دي که نه. هر یو ښاري خو پېښور نه دی نوم. نو وګوره دا اوس د خاص ښاریې نوم دی، نو دا هم اسم علم دی. نو اسم علم معرفه دی. او ګوره د خاص څیز نوم زمزم. زمزم د یو خاص اوبه دي که نه، یو خاص څیز دی، یو خاص اوبه دي. په ټوله دنیا کې ډېرې زیاتې اوبه دي، خو د ټولې اوبو خو زمزم نه دی نوم، او نه ټولې اوبه زمزم دي. زمزم خو په مکه مکرمه کې د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپې سره چې وزر وویلی شوه، د جبرائیل علیه السلام خپله وزر وویله او هغې سره کومې اوبه راووتې، نو هغې ته زمزم وایي. اوس په مکه مکرمه کې چې څونه خلک اوبه څکي دا له ټول زمزم اوبه څکي. نو هغه زمزم یو خاص څیز دی، نو دا هم اسم علم دی. نو دا اسم علم چې دی دا د معرفې دویم قسم دی. د معرفې اول قسم ضمیر دی چې د خاص د نوم په ځای چې کوم اسم مقرر شوی دی هغې ته ضمیر وایي. ټیک شوه؟ لکه هو، انت، انا، نحنو. او علم د خاص ښار، د خاص سړي یا د خاصې ښځې او یا د خاص څیز نوم ته علم وایي، اسم علم وایي. نو دا اسم علم چې دی دا معرفه دی. دوه قسمونه شو، اول قسم ضمیر او دویم قسم اسم علم. دریم قسم اسم اشاره. اسم اشاره، اسم اشاره ګورئ دا قلم دی. زه دته کومه اشاره کوم که نه، نو دا د اشارې دپاره په عربۍ کې کوم لفظ استعمالیږي که نه، دغه اسم اشاره ده، دغه معرفه دي. اسماء اشارات که هغه د نږدې دپاره وي او که د لرې دپاره وي، خو دا معرفه دي. لکه زه وایم هذا القلم، دا قلم دی. هذا قلم، دا قلم دی. یا وایم هذا القلم، دا قلم. نو وګوره دې قلم ته ما اشاره وکړه، هذا مې ورله استعمال کو.
یا آلته لرې دی رانه قلم نو چې لرې نو هغې دپاره به ذالک استعمالی ذالک القلم هغه قلم ټیک شوه او که مؤنث وي مؤنث لکه اوس دا بورډ دی دا بورډ مؤنث دی لفظي مؤنث دی د مؤنث علامت دی پکې نو دې ته سبورتن وایي د مؤنث هغه علامات هم ویلي چې د کوم اسم په آخره کې ګول تاوي هغه به مؤنث وي نو دا دې بورډ ته سبورتن وایي نو زه وایم دا بورډ نو هذه السبورتو هذه السبورتو دا بورډ دا بورډ مؤنث دی ځکه دې دپاره زه هذه وایم ټیک شوه د هذه اسم اشاره دا معرفه ده پکې دی پکې ته مروحتون وایي د دې په آخره کې ګول تا راځي نو دا معرف دغه دی مؤنث دی نو دا موږ نه لرې دی نو زه به دې لپاره استعمالوم تلک المروحتو تلک المروحتو هغه پکې نو وګوره د دې لپاره د هغه دپاره چې کوم دا تلک استعمال شو که نه د مؤنث چې لرې وي هغې دپاره به تلک استعمالې او چې نږدې وي هغې دپاره به هذه استعمالې او چې مذکر نږدې وي هغه دپاره به هذا استعمالې او چې مذکر لرې وي هغې دپاره به ذالک استعمالې ټیک شو دي نو دا کم نمونه چې استعمالیږي د اشارې دپاره دغې ته اسم اشاره وایي او دا اسماء اشاره دا معرفه دي نو دلته اوس تعریف وایو یعنی هغه اسم اشاره یعنی هغه اسم چې د کم اسم په ذریعې یو سیز طرف ته اشاره وشي یو سیز طرف ته موږ اشاره وکړو لکه هذا معنا د دا ذالک معنا د هغه نو ګورئ نو په عربۍ کې مونږ چې کومه په پښتو کې وایو هغه نو هغې دپاره په عربۍ کې ذالک لفظ دی او په پښتو کې مونږ وایو دا نو د دا دپاره د هذا لفظ دی نو دا اسم اشاره چې دی دا معرفه دي ټیک شو جي خاص استعمالیږي اسم ضمیر اسم علم اسم اشاره دا درې قسمونه دغه موږ سره برابر شو د معرفې څلورم قسم اسم موصول اسم موصول څه ته وایي اسماء موصوله مونږ په هغه د اسم غیر متمکن په قسمونو کې اسماء موصوله هم ویلی ښه تفصیل سره هم ویلی هغه اسم چې د صلې سره ملو شي اسم موصول دا د صلې سره یو بل جز وي د دې هغې ته صله وایي یا هغه صله ورله اکثر جمله وي جمله هغه جمله د دې اسم موصول دپاره صله شي نو دا موصول او صله دا بیا د جملې یو جز جوړ شي هغه اسم چې د صلې سره ملو شي د خپلې صلې سره ملو شي او د جملې یو جز یعنی یوه حصه جوړه شي د جملې یوه حصه جوړه شي یا مبتدا جوړه شي یا چې دی خبر جوړ شي او یا د فعل لپاره فاعل جوړ شي ټیک شوی په جمله فعلیه کې به د فعل لپاره د اسم موصول او صله دا دغه د فعل لپاره اکثر فاعل جوړیږي او په جمله اسمیه کې به یا مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي ټیک شوه نو ګورئ اسم موصول هغه اسم چې د خپلې صلې سره ملو شي او د جملې یو جز یعنی د جملې یوه حصه جوړه شي لکه الذي معنی ده کم چې اردو کې وایي جو کې او خو د الذي د مذکر دپاره راځي او د مؤنث دپاره التي راځي په اردو کې وایي جو کې او موږ په پښتو وایو کمه چې الذي کم چې او التي کمه چې ټیک شوه نو دا کمې نه پته لګي چې دا د مؤنث دپاره استعمالېږي او کم چې د دې نه پته لګي چې دا د مذکر دپاره استعمالېږي نو اسم موصول دا د معرفې څلورم قسم دی دا ورسره بار بار وایي یعنی بار بار دوهراو کوو چې دا زمونږ یاد شي بار بار به دا د دې دوهرایي کوو لکه اسم موصول دا اسم ضمیر اسم علم اسم اشاره اسم موصول دا څلور د معرفې قسمونه وشو اوس پنځم قسم دی معرف باللام معرف معنا دا معرفه شوی باللام لام سره د لام په ذریعه معرفه شوی لکه یو اسم دی چې د هغه په شروع کې الف لام ولګې که نه نو هغه اسم معرفه شي یو عام نکره اسم دی لکه زه وایم قلمون اوس ته د قلمون په شروع کې د القلمو ولګو القلمو دی کو نو دغه ته القلمو ته معرف باللام وایي چې دا لام سره معرفه شوی دی معرف معنا ده معرفه شوی او باللام لام په ذریعه یعنی لام په ذریعه سره معرفه شوی هغه اسم چې د معرفه اسم په شروع کې هغه اسم چې د معرفه اسم په شروع کې الف لام ولګي نه د نکره اسم هغه اسم چې د نکره
اسم په شروع کې الف لام ولګي او معرفه شي هغه اسم ته معرب باللام وای لکه رجلون دی رجلون دې ته ګورئ رجلون دا اصل کې رجلونو رجلون نو بیا به د دې را سره الف لام ولګي الرجلو نو اصل کې دا لام د معرفې دپاره دی الرجلو دا به شي رجلون نه به بیا چې په شروع کې الف لام ولګي دا تنوین دې ختمیږي بیا صرف یو پیش پاتې کېږي ٹھیک شو جی او دغه شانتې ګورئ کتابون دی کتابون د دې کتابون په شروع کې الف لام ولګوه دا وګورئ د دې الف لام نه بغیر دا کتابون چې دی دا نکره دی کتابون کتابون معنا ده کتاب نو په دنیا کې څومره ډېر کتابونه دي قرآن مجید تم کتاب وای احادیث بخاری شریف ته د ټول څومره د هرې درجې کتابونو ته کتاب وای یا دغه شان د انګریزي کتابونو ته وای د ساينس کتابونو ته وای داسې د نور څومره دنیا کې چې څونه کتابونه دي هر یو کتاب ته کتاب وای نو چې کتابون دی وي نو عام نوم دی هر یو کتاب ته کتاب وای او اوس چې د دې کتابون په شروع کې الف لام ولګو الکتابو الکتابو نو بیا تیرا تنوین ختم شي تنوین ته ختم شي دو پیش تنوین ته ختم شي نو الکتابو معنی ده هغه کتاب هغه خاص او الرجل معنی ده هغه سړی دغه شانت ګورئ قلمون دی قلمون اوس د دنیا کې چې څومره قلمونه دي هر یو قلم ته قلم وای اوس چې زه یو خاص قلم جوړول غواړم نو په شروع کې به الف لام ولګي او دا الف لام چې دی کنه دا لام صرف د تعریف د معرفه کېدو لپاره نو دا خو دا لام ساکن وي د معرفې دا لام نو ځکه د سره مونږ الف لګو حمزه نو دا الف لام چې د یو اسم په شروع کې ولګي نو د هغه اسم اخره کې چې کم تنوین وي هغې نه تنوین ختم کې بس یو پیش پاتې شي یا که دوه زبرونه نو یو زبر پاتې شي او که دوه زیرونه یو زیر ته پاتې شي چې الف لام پې ولګي نو القلم معنی دا هغه قلم اوس یو خاص قلم ته مراد شو نو معرف باللام هغه اسم ته وایي معرف باللام هغه اسم چې د نکره اسم په شروع کې یا ګورئ هغه اسم چې په شروع کې هغه اسم چې نکره وي او په شروع کې الف لام ولګي او معرفه شي هغه اسم ته معرب باللام وای لکه الرجل الکتاب ٹھیک شو جی د رجلن الرجل شو او د کتابن الکتاب شو نو چې د کم اسم په شروع کې چې الف لام وي اب معرفه ٹھیک شو هر یو اسم په دنیا کې او قرآن مجید کولو که چې د کم اسم په شروع کې الف لام وي اب معرفه او چې په کم اسم تنوین وي دو زبر تنوین دو زیر تنوین دو پیش تنوین نو هغه اسم به نکره وي ها اوس ګورئ شپږم نمبر مضاف څه ته وایي هغه اسم چې کم د بره پنځه قسمونو کې یو قسم د پاره مضاف شي پنځه قسمونه مو وي اسم ضمیر اسم علم اسم اشاره اسم موصول معرب باللام دا پنځه مو وي مضاف چې دې پنځو کې هر یو اسم د پاره یو اسم چې دی که نه هغه مضاف شي که یو اسم دی ضمیر طرف ته مضاف شو نو دا مضاف چې دی که نه د دې ضمیر خو معرفه دي که نه او یو اسم دی هغه مضاف دی مضاف اسم د دې ضمیر د وجې نه معرفه شو یا مضاف اسم د اسم علم معرفه دی نو اسم علم سره چې کله دا اسم علم د پاره مضاف شو نو اوس دا اسم د اسم علم د وجې نه دا کم مضاف چې و دا د اسم علم د وجې نه معرفه شو یا اسم اشارې ته د پاره یو اسم مضاف شو نو هغه مضاف چې دی د اسم اشارې د وجې نه معرفه شو یا د اسم موصول د پاره دا یو اسم دی هغه مضاف شو نو د اسم موصول د وجې نه هغه چې کوم مضاف اسم دی نو هغه معرفه شو ځکه اسم موصول خو معرفه دی خو هغه مضاف معرفه کو یا الف لام والا اسم دی معرب باللام اسم دی او دغه معرب باللام اسم نه مخکې یو اسم مضاف شو او هغه مضاف اسم چې د دې الف معرب باللام اسم د وجې نه معرفه شو ٹھیک شو نو ګورئ ورته
هغه اسم چې کوم د بره 15 قسمونو کې دا بره قسمونه دا یادی ښه د بره 15 قسمونو کې یو قسم د پاره مضاف شي یو قسم د پاره هم مضاف شي نو هغه به هغې ته دغه معرفه شي مثالونه ګورئ جي د اسم ضمیر د پاره مثال لیکلی دی غلام هو دا هو چې دی دا چې کله مضاف الیه کېږي که نه نو بیا به هو ویلی کېږي غلام هو نو دا هو ضمیر چې دی دا خو معرفه دی ضمیرونه ټول معرفه دي نو د هو ضمیر د وجې نه دا غلام چې کوم مضاف دی که نه دا غلام مضاف شو دا هو ضمیر مضاف الیه شو نو د دې مضاف الیه ضمیر د وجې نه دا غلام معرفه شو ټیک شوه دغه شانې فرسوکه دا که چې دی که نه که معنه د انته دا انته چې دی دا چې کله مضاف الیه شي نو بیا به که ویلی کېږي فرسوکه ستا اس اوس دا کاف ضمیر دا کاف ضمیر دی د دې کاف ضمیر دپاره دا فرس نه دی فرس دا مضاف شو نو دا کاف ضمیر خو ضمیرونه خو ټول معرفه دي که نه دا کاف ضمیر خو معرفه دی که نه او دا فرس نکیره خو دا فرس د دې کاف ضمیر دپاره مضاف شو نو د دې کاف ضمیر د وجې نه دا فرس هم معرفه شو دا معرفه شو ٹھیک شوه او د دې هو ضمیر د وجې نه دا غلام هم معرفه شو دا اوس کتاب نکیره دی خو دا یا ضمیر دی یا ضمیر کتابی معنی زما کتاب نو دا یا ضمیر چې دی که نه یا ضمیر دلته کې چې کله دا مضاف الیه نه وي نو بیا به انا ویلی کېږي خو چې کله دا انا ضمیر مضاف الیه شي نو بیا به یا ویلی کېږي کتابی زما کتاب نو اوس د دې دا یا ضمیر دی دا خو هسې معرفه دی د ده د وجې نه دا کتاب نکره دا معرفه شو د دې یا ضمیر د وجې نه دا کتاب معرفه شو ټیک شو نو دې ته مضاف الى المعرفه وی مضاف الى المعرفه او ګورئ دا اوس اسم علم تراکو شو د ضمیر دا خو درې وشو غلامه فرسکه کتابي دا د ضمیر د ضمیر دپاره دا اسم مضاف شو غلامو اسم دی دا د هو ضمیر دپاره مضاف شو فرسو اسم دی او دا د کاف ضمیر دپاره مضاف شو کتاب اسم دی د یا ضمیر دپاره مضاف شو نو دا غلام نکره د هو ضمیر د وجې نه معرفه شو فرس نکره د کاف ضمیر دپاره مضاف شو نو ځکه معرفه شو کتابي دا کتاب چې دی دا نکره د یا ضمیر دپاره مضاف شو نو ځکه معرفه شو اوس وګورئ دا زید اسم علم دی زید څه شی دی اسم علم دی نو زید خو اسم علم خو معرفه دی او دا غلام چې دی دا غلام دا نکره دی نو ګورئ دا غلام مضاف شو او زید مضاف الیه شو نو د دې مضاف الیه د وجې نه د اسم علم د وجې نه دا غلام مضاف شو دا معرفه شو دوی ته مضاف الی المعرفه وایي چې د معرفې دپاره مضاف شي نو دا اسم علم معرفه دی د دپاره دا غلام مضاف شو دا ساکنو الدهلی دا دهلی اسم علم دی دا معرفه دی نو د دپاره دا ساکنو مضاف شو نو معرفې دپاره چې یو اسم مضاف شي هغه هم معرفه شي هغه مضاف اسم هم معرفه شي ټیک شوه اوس دا ګورئ ماء زمزمه نو دا ماء چې دی اوبو ته وایي د زمزم اوبه نو ګوره د زمزم دپاره زمزم اسم علم دی خاص چیز دی نو د دپاره دا ما چې دی دا مضاف شو نو دا ما چې دی د زمزم د وجې نه دا معرفه شو کتاب هذا د کتاب ټیک شوه نو دا هذا اسم علم دی اسم اشاره ده او د دپاره دا کتاب مضاف شو اسم اشارې دپاره دا 3 نمبر دپاره دا مضاف شو اوس فرس ذالکه نو دا اسم اشاره ذالکه دی نو دا معرفه دی او دا فرس ورله مضاف شو نو دا معرفه شو الذي اسم موصول دی الذي اسم موصول او اسم موصول دا وګورئ ما تاسو ته ویلي دا د معرفي څلورم قسم دی نو دا الذي اسم موصول د وجې نه دا غلام معرفه شو غلام مضاف معرفه شو ٹھیک شوه غلام الذي عندك هغه غلام چې کوم تا سره دی بنتو دا جنۍ ته وایي لور ته وایي ٹھیک شوه نو دا چې دی دا بنتو دا د الذي اسم موصول دپاره مضاف شو دا الذي اسم موصول معرفه دی او دا بنتو نکره دی خو دا بنتو د الذي دپاره التي دپاره مضاف شو نو ځکه دا بنتم د التي اسم موصول د وجې نه مضاف شو معرفه شو او قلم دا قلم نکره دی او الرجل الف معرب باللام دی د 15 قسم ته ګورئ معرب باللام
نو دا معرب باللام دی وګوره لام سره معرفه شوی دی دا الرجل د په شروع کې الف لام دی نو دا دته وایي معرب باللام لام سره معرفه شوی نو وګوره دا لام سره چې کوم اسم معرفه شوی دا خو اسم معرفه دی او دا قلم نکره نو چې کله د الف لام اسم د پاره دا قلم مضاف شو کنه نو د الف لام اسم د وجه نه دا قلم مضاف دا معرفه شو نو ګوره دا مضاف اسم هم معرفه شو ٹھیک شو نو دی پنځو قسمونو ته د پاره چې کم دا مضاف چې دی پنځو قسمونو کې یو قسم د پاره مضاف شي نو بیا به دا مضاف اسم چې دی دا به ورسره معرفه شي او اوم قسم معرفه به ندا ندا معنی د آواز ورکول آواز په ذریعه سره معرفه شوی آواز په ذریعه سره معرفه شوی لکه اوس مثلا رجل د دنیا هر سړي ته وایي او سړی روان دي زه پکې یو کس ته آواز وکم یا رجلو یا د یا رجلو په ذریعه سره هغه اسم خاص شو نو ما ورته آواز وکړو نو د آواز په ذریعه سره چې یو چا ته آواز وکړو نو د هغه کس په د آواز په ذریعه سره معرفه شو زه وایم ای سړیه هغه سړی ما طرف ته متوجه شو یا زه وایم ای طالبه طالب ما طرف ته متوجه شو یا زه وایم ای عالمه هغه عالم ما طرف ته متوجه شو یا بل یو داسې چاته یو آواز وکړم د آواز په ذریعه سره هغه آواز ته ندا وایي ندا معنی د آواز کول ٹھیک شوه نو معرفه به ندا چې چاته د آواز وکړو هغه خاص شو هغه اسم چې آواز ورکولو د وجې معرفه شوی وي هغه اسم چې د آواز ورکولو د وجې معرفه شوی وي لکه یا رجلو ای سړیه مونږ وایو ای سړیه عربی کې هغه ای ته یا وایي نو د یا ته حرف ندا وایي ندا آواز د پاره مونږه ای وایو کنه یا وایو په عربی کې یا نو د یا ته حرف ندا وایي او هغه چاته چې آواز وکړي هغه ته منادا وایي منادا معنی چې آواز ورته شوی دی چې چاته آواز شوی هغه ته منادا وایي او د یا ته حرف ندا وایي یعنی ای سړیه په دې کې د یا دا یا چې ده که نه یا د یا ته حرف ندا وایي او رجل ته منادا وایي ٹھیک شوه نو ځکه دا معرفه بنیدا دغه شو د معرفي اوه قسمونه شو دا سبق خو ډېر اوږد شو خو ډېر اهم سبق دی ځکه ډېر زیات اوږد شو پورا فصل مې پکې ولیکلو که نیم هم لیکلی و بیا به وړه درس تیار شوی خو اوږد ځکه شو چې دا خاص سبق دی معرفه بنیدا هغه اسم چې آواز ورکولو د وجې نه معرفه شوی وي ٹھیک شو لکه یا رجلو یا سره یا آواز دی او هغه رجل چې دی هغه ته آواز کړی شوی دی هغه آواز چاته شوی دی سړي ته نو ځکه ورته وایي چې دا معرفه شوی دی د دغه سره د یا سره معرفه شوی دی ٹھیک شوه دا خو د معرفي اوه قسمونه ختم شو اوس نکره څه ته وایي د نکرې لږ تعریف یې زده کوئ نکره هغه اسم ته نکره وایي هغه اسم ته نکره وایي چې د یو عام سیز نوم وي د یو عام سیز نوم وي لکه فرسون په دنیا کې هر یو اس ته فرس وایي ٹھیک شوه چې دا یو خاص اس نوم نه دی بلکې په عربی کې هر اس ته فرس وایي او چې کله فرس و زیدین شي چې دا زید اس نو اوس معرفه شو یا فرس هذا د اس داسې شي نو بیا ته خاص اس جوړ شي او بیا ورته معرفه وایي ٹھیک شوه نو نکره هغه اسم ته وایي چې یو عام سیز ته یا یو عام کس ته یا د یو عام سیز د یو بل سیز چې د عام ځای د هغې نوم ته نکره وي هغه نکره وي هغې نوم ته نکره وایي ٹھیک شوه چې خاص سیز نوم نه وي هغې ته نکره وایي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام